بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ روخانه پاکستان او زه یم سعد اکبر. وړاندې کوو تاسو ته ننني مهم خبرونه. د جمعیت العلماء اسلام رهنما مولانا فضل الرحمن د سکر جلسې په تقریر کې ویلي چې دوی د کشمیر مسلې نه شکمنه مسله جوړه کړې ده. د سره سره دا هم ویل چې ټولې دنیا ته معلومه ده چې وزیر اعظم عمران خان د کشمیر سوداګر دی. په دغه موقع یک ټکي کې دو نیازي ګو نیازي ګو نیازي نارې هم ولګول شوې. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې تر کومې پورې زه ژوندی یم تر هغې پورې به انارو میلاوه نشي. د ګورو نانک پوهنتون د بنیاد ښودلو په موقع وزیر اعظم عمران خان په تقریر کې وینا کړې که تاسو ټول راغونډېږئ مارچ کوئ یا د تورونو لګولو بله لار ګورئ خو انارو به هیڅکله هم میلاوه نشي. کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملنے لگا. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان له اړخه په وړو غنمو او دې سره تړلې موصلاتو د افغانستان ته تلو باندې بندیزونه لګول شوي دي. د سره سره دا هم زیاته کړه چې په ملک کې مصنوعي بحران پیدا کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کیږي. یاد دې وي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د 3 لکه ټن غنمو منظوري ورکړې ده. بلوچستان کې د جمعیت العلماء اسلام کارکنانو باندې ګولۍ ورول شوي دي. د تفصیلاتو مطابق د بلوچستان یو ښار ته په لنډو د لیویس پولیس لخوا د جمعیت العلماء اسلام کارکنان ودرولو لپاره په 2 ډزې کړې شوي دي. د ټیک ټاک مشهوره میرمن حریم شاه نوې ویډیو رامخې ته شوي په کومې کې چې ښکاره کولاوې ډزې کوي خو ولې د دې پر ضد هیڅ قسم قانوني کاروایی نه ده شوې کوم چې د انتظامیې په مخ تور داغونه دي. ضلع سوات ملم جبه کې د گرین ویلی ایڈونچر پارک افتتاح وشوه. کمشنر ملکن ډویژن ریاض محسود د ایڈونچر پارک افتتاح وکړه. په دغه موقع دو وینا وکړه چې کوم روډونه پاتې دي دا به هم ډیر زر مکمل شي. د افتتاحي دغه تقریب کې په ګڼ شمېر سندرغاړو ګډون وکړو. د کومې نه چې تلونکي ګڼ شمېر خلکو خوندونه واخیستل. د پیښور یو شخصي هسپتال کې د ډاکټرانو غیر موجودګۍ له وجې یو ماشومه مرګ په خوله کړه. په جمرو مینه خیل اوسیدونکی نارت ویسټ نومې هسپتال ته خپله لور علاج لپاره وړې وه. ولې دو وینا کوي چې 22,000 روپۍ یې رانه ایډوانس واخیستې او تر 40 ګنټو پورې ډاکټران رانغلو کومې له وجې چې د دوی لور مرګ په خوله کړه. بحر عرب کې د سمندري طوفان اوبو د سند او بلوچستان په علاقو تاثرات ښکاره کړل. د کراچي هاکسوی او ګالف کلب اوبو لاندې کړی دی. د سره سره خواوشا علاقو ته هم سمندر اوبه ورسېدې. د سمندر اوبو رسېدلو پر ضد میر کراچي وسیم اختر ایمرجنسي نافذ کړې ده. د قانون جوړونکي خلک په خپله قانون د خپو لاندې کوي. سوات تحصیل بریکوټ اسسټنټ کمشنر دلنواز خان غیر قانوني سټینډ جوړ کړی. اسسټنټ کمشنر بریکوټ دلنواز خان د خپل کور وړاندې د ګاډو سټینډ جوړ کړی د کومې له وجې چې د میرمنو ډګري کالج او پی ټي سی ایل ایکسچینج ته تلونکي خلکو ته ډېرې ستونزې وي. اوس راځو د موسم په اړه. ملکن ډویژن سوات دیر شنګلا او بونیر کې به راتلونکي څو ورځې اسمان شین وي. د باران امکان نشته. د سوات ښایسته سیمه کالام کې به راتلونکي څو ورځې واوره وي. په بېلابېلو سیمو کې درجه حرارت څه په داسې ډول دی: منګورا، کابل، بریکوټ 10، مټا او چارباغ 19، کالام 11، شنګلا 12، دیر 12 او بونیر 20 ډګري سنټیګریډ ریکارډ شوی دی. دا تر دې د ما مهم خبرونه نور خبرونو لپاره راځو راتلونکي نیوز بولیټین سره. اجازه غواړو. د الله په امان.